السلام علیکم. پرون راسي په میډیا چینلو په سوشل میډیا یو خبر ډیر په شد مت سره کیږي او هغه د ډي جی آی ایس آی سابقه چې کومو لیفټیننټ جنرال فیض حمید د کورټ مارشل خبر آی اس پی آر چې کوم پریس ریلیز جاری کړی دی پاغه کې ویلي دي چې پاغه باندې د سیاسي مداخلت ورسره د اختیارات ناجایز استعمال او ورسره د ریاست د مفاداتو خلاف د کار کولو الزامات دي او هغه یو وکیل هم حکومت ورکړی دی هغه علي اشفاق دی. اوس دلته څه ډېر اهم سوالونه د خلکو په ذهن کې راله معذرت سوالونه دا دي چې آیا د سیاست باندې په مداخلت صرف دومره لوی کیس دی یا د اختیارات ناجایز استعمال دی او یا د ملک مفادات ته دی. خو اوس په دې موقع ولې دا وکړه او پای کې د 9 مې د حوالې سره هم خبر کیږي. نو زه به درته دا ووایم چې اصل کې د دې مقصد څه کیدی شي او دومره ولا هایپ ولې ورکو. کو په سیاست کې د مداخلت خبره شروع کړي نو چې کله پاکستان جوړ شو نو قائد اعظم محمد علي جناح بابای قوم ته یو ریپورت پیش شو چې په هغه وخت کې جنرال ایوب هغه د خپل پروفیشنل ذمہوارۍ نه سیوا په امور مملکت کې کار ساتي. نو قائد اعظم بیا سټریکټلی دغه په فایل ولیکل چې د په سیاسي شیزونو کې ډېر ګوتې وي نو د بس د کمانډ پوسټ نه ورکوي او بیا چې کله قائد اعظم بابا وفات شو او غلام محمد راغی نو دغه په دویمه کابینه کې جنرال ایوب چې هغه وفاقي وزیر دفاع نو سیاست کې خود د فوج مداخلت او شرکت د اولنې ورځ نه پاکستان کې شروع شوی دی. بیا د جنرال ایوب مارشل لو لګولا سیاسي حکومت شروع شو. بیا جنرال یحیی داغه په وخت کې خو بوټو صاحب ورسره سہولتکاری وکړه او پاکستان دوه ټوټې شو د 71 سانحه شو زموږ 93,000 فوجیان پکې قیدیان شو. بیا د هغې نه پس جنرال ضیا مارشل لو لګو 11 کال هغه د ملک تباهي وکړه. بیا لږ څه وخت دپاره سیاسي حکومتونه راغله نو بیا جنرال مشرف راغی هغه هم 11 کال خپل ښه شنډې منډې وکړې او د ملک یو عجیبه بحرانونو ته ورسو. نو د سیاست کې کوم مداخلت باندې اولنې پوینټ دا دی نو پکار ده چې جنرال ایوب نه را شروع کړي او در اوسه پورې بیا ټولي بیا کو تاسو ته خیالي د ندیم ملک په سره انټرویو کې مولانا فضل الرحمن صاحب ویلو چې کله موږ رژیم چینج کوو نو جنرال باجوا او جنرال فیض موږ راوغوښتو او دا ټول سیاسي قیادت مو موږ ته وی چې د عمران خان خلاف تاسو عدم اعتماد راولي. نو آیا دا سیاسي مداخلت چې دی دا خو جنرال فیض خو د چا د حکم پابندو نو هغه خو به د جنرال باجوا د حکم نه بغیر نه کړي نو د جنرال فیض نه پس به د جنرال باجوا هم کیږي او کو نه. دا د خلکو په ذهن کې سوالونه دي. بیا پکې دا چې د اختیاراتو ناجایز استعمال کړي دي تجاوز کړي او یو د ملک د مفاداتو خلاف کار کړي. نو زموږ فوج خو ماشاءالله ډیر پروفیشنل دی کې د احتساب یو ډیر عظیم نظام دی خو یو کس لیفټیننټ شو میجر شو کیپټن شو میجر شو کرنل شو بریګیډیر شو لیفټیننټ جنرال شو کور کمانډر او په دغه سیټ لاړو نو د ریټایرمنټ نه پس دا پته ولګېده چې ادا کړي د ریټایرمنټ نه مخکې یا چې حاضر سرویسو نو ولې د دې پته نه ولګېده. دا یو څو سوالونه دي خو ډیر خلک وایي پوه خلک چې په دې وخت کې دی له دا دومره هایپ ورکولو مقصد صرف او صرف په عمران خان باندې دباو اچول دي چې هغه زموږ سره یو بهتر ډیل وکړي ځکه چې بیا فیصل واډه کم چې د اسټیبلیشمنټ چمچي دی یو قسم لا منیب فاروقي او بریګیډیر حارث نواز هم وي چې کوچرې د 9 مې تحقیقات کیږي نو عمران خان به پکې کیږي. نو دا مسله ټوله سیاسي ده دا د ادارې کو خپل احتساب کې ډیره ښه خبره ده دا د هغوی حق دی مونږ په خوشحاله یو چې فوج نه فضول عناصر اوزي او پروفیشنل خلک پاتې شي خو کو صرف سیاسي دغه نو بیا خو جنرال باجوا هم ګیرول پکاري او جنرال ایوب نه ټولو احتساب پکار دی او کو نه صرف عمران خان ګیرولي نو د دې بس فایده نه ځکه چې عمران خان دې خبرو نه د غبراوېدو سړی نه دی. بیا پکې دا
چې ډیر خلک دا وایي چې دا کم صورتحال روان دي نو هغې کې پریشانی د حکومت هم ډیره ده د اسټیبلیشمنټ هم ډیره ده ځکه چې په 20 جنوري باندې بس صدر ټرمپ راځي او هلته اورسیز پاکستانیانو دومره کار کړی دی چې د ټرمپ فیملی ته د ټرمپ ټیم ته د تیر 2 کالو چې په پاکستان کې د جمهوریت سره سم مذاق شوی په 8 فروری په الیکشن ډاکا چولې شوې ده د انساني حقوق خلاف ورزیانې کیږي او بیا پکې اخیری د 26 نومبر سانحه چې دوی تحریک انصاف وال ورته قتل عام وي او حکومت وي او ادارې وي چې موږ د سره ګولې نه د چلولې نو دا ټولې خبرې چې را یو ځای کې نو نتیجه دا جوړیږي چې وخت کم دی او مقابله سخته ده او دوه کله طاقتور چې نو بیا بیلی هغه کس چې کم غلطي اولو کی نو دی وخت کې داسې دی چې د دوانو فریقونو سره نه د اسټیبلیشمنټ سره او نه د عمران خان سره د غلطۍ گنجایش نشته خو بدقسمتي دا ده هغه یو خيار سړی وي چې په کم ملک کې قانون غونډګان جوړي په اسمبلی کې نو هغه ملک کې د انصاف تمه مساته تو ګورزم په ملک کې قانون سازی چې دا نو هغه دغه اشراف یا غټ خلک د ټوپک په زور باندې ام ان ای زغوا کی او قانون سازی کی څنګه چې په 26 ترمیم باندې سپریم کورټ تباکو او خپل عہدو له ټایم ورکو نو دغه قانون سازی د عام سړي د پاره نه د عوامو د پاره نه د ملک د مفاد د پاره د صرف د ذاتی مفاداتو د پاره نو دا ټول سلسله روانې دي خو د جنرال فیس چې کم دا دی نو دا کوله سزا ورکی نو ډیره ښه خبره ده خو بیا دا چې په ټي وي وخی اوپن ټرایل جنرال فیز هم د عام مجرمانو غونته اتکړې ورته چولی نو بیا به عوام وي چې او صحیح مانو کې ډیر ښه احتساب کیږي او خلک به اپریشیټ کی چې دغه سی بیا څوک په سیاست کې مداخلت نه کوي یا د ملک د مفاد خلاف کار نه کوي او یا د خپل عہدې د اختیار نه تجاوز نه کوي په دې به هر محب وطن پاکستانی زما سره خوشحالي چې د سیوشي خو کو صرف د عمران خان د ګیرولو د پاره نو په دې ټرایل به بیا زویم چې د خلکو د اعتماد کولو کې ډیر کمی ستاسو څه خیال دی کمنټ کې لایک کې شیر کې او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته